نن به مونږ تیارو پېښور سټیم چرګه. نو څنګه تیارېږي؟ بیخي اسانه طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو سټیم چرګه تیاره کړئ. یقین وساتئ تاسو به ډېره زیاته خوښه شي. زیاتره ملګري ته پوښتنه کوي تاسو مسالې کمې استعمالوئ او څنګه تیاروئ. سور مرچکۍ به راولئ، میده کلی چې کوم ټکېدلی، اوږه به راولئ ټکېدلې، ادرک به راولئ او مالګه به دې ته ور واچوئ. د هغې نه بعد به ورته بیا ماسته راوړئ او کورکمان به لږ ور واچوئ، یو 2 چمچه. ما ولې یو 2 پلي اوږه هم ټکولې وه، تاسو له دا هم ټکولی شئ. بیا به ورته یو کپ ماسته ور واچوئ او دا به ښه زبردست میکس کړئ. د هغې نه بعد به په دې چرګ کې کټس ووهئ. په دې طریقه باندې، په کوم طریقه باندې چې پکې ما کټس ووهله، نو په دې طریقه به چپ چاپېره دې چرګ نه ښه زبردست کټس ورکئ چې دا په غوړو کې ښه زبردست پوخ شي. دا به اول سور کوئ، نو د هغې نه بعد به وروسته دې له بیا د سټیم بندوبست کوئ. یو کړی مې بیا په اور باندې کېښودو، غوړي مې ورته ور واچوله، صفا سوتره تازه غوړي. دا غوړي چې کله ښه زبردست سره شي، تاسو ته پته ولګي چې غوړي اوس پاخه شو. د هغې نه بعد به دا چرګ راوړئ او دې غوړو ته بیا ور واچوئ. چرګ به په غوړو کې ښه ښکلی سور کړئ چې دې کله دا یو سیټ پوخ شي، نو بیا به دا بل سیټ دې غوړو ته ور مړامخ کړئ چې دا په دې غوړو کې دا بل سیټ چې کومه سینۍ ده دا هم ښه زبردسته پخه شي. چې کله تاسو ته پته ولګېده چې زمونږ چرګ رنګ بدل کړو، چرګ هم پوخ شو، نو دا بیا د دې غوړو نه لرې کړئ او غوړي به ښه په قناره کوز کړئ، یو سیټ ته بیا کېدوئ. نو زمونږ چې کوم چرګ و هغه ښه بهترین تیار شو، رنګ یې بدل کړی و. دا تاسو په دې ویډیو کې کتی شئ. چرګ زمونږ رنګ بدل کړی دی او چرګ مې د دې غوړو نه راکوز کړو. دې ته بیا تاسو یو 8 منټه 10 منټه صبر وکړئ چې چرګ ښه زبردست یخ شي. او د هغې نه بعد چې تاسو کومه مساله تیاره کړي، نو هغه به راوړئ او په دې د پاسه به یې واچوئ. ټوله مساله به په دې چرګ واچوئ او دا به دې له ښه ټیټه ورکئ. د دې چې کوم کټس دي هغې ته به دا مساله ورسوئ او دواړه طرفونو له به مساله ورکئ. د هغې نه بعد به بیا یو پتیله وګورئ، هغې ته به اوبه ور واچوئ، یو 2-3 جیکه اوبه به د دې په یخ کې ور واچوئ. بیا به سټیم وګورئ. که ستاسو سره سټیم نه وي، نو تاسو ځان له جوګاړه هم جنګولی شئ. سټیم مطلب داسې دی چې لکه د اوبو چې دا کم تپ دی چې دا بره ځي لاندې رامنې کېږي، نو چې داسې بس سوري پکې چې د هغې نه بره تپ ځي او په هغې باندې دا چرګ ښه زبردست پخېږي. نو زه خو همیشه دغه جوګاړ جنګومه. دا مې یو لوښی وله وکتو ځکه چې په دې کې ښه زبردست سوري و، نو دې نه بره تپ ښه ښکلی خېږي. بیا چې کوم چرګ و مې راوړو، په دغه سټیم د پاسه مې کېښودو او دا مې بیا ویوړو اور له. تاسو به کوشش کوئ چې په دې کې تاسو اوبه واچوئ 2-3 جیکه، نو اور به په دې پسې بیا ښه تیز بلوئ، ځکه چې په دې کې کومې مسالې مونږ ورکړي دي چې دا مسالې ښه زبردستې پخې شي. نو اور مې پسې تیز کو او په پتیله باندې مې سر کېښودو، ما چې زمونږ کومې مسالې او چرګ دي دا ښه زبردست نرم او پوخ شي. تاسو به کوشش کوئ چې دې له بیا تاسو 40 منټ 50 منټ ټایم ورکئ چې دې کومې مسالې دي تاسو ته څنګه ما مخکې وي ښه زبردستې پخې شي. چرګې سیټ ته نو ما یې اندازه یادم چې څه پوزیشن دی. نو چرګه زمونږ ښه زبردسته تیاره وه او په دغې کومه پتیله چې وه د دې په سر باندې ما سکاره واچېده، ما چې دا د بره نه هم ښه زبردسته دا مساله پخه شي. نو تاسو پرې د بره نه هم مساله اچوئ چې چرګ ښه ښکلی پوخ شي. دا تاسو کتی شئ چرګ چې کوم دی هډوکې ښه زبردست بیلوي. که ستاسو زمونږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک کمنټ شیر وله ورکئ او که مونږ د دې د ذایقې خبره وکړو د چرګې، نو په دې باندې نن حد تمام شوی و.